ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دا مخال زه د مومن ډیم سره بالکل جوخت یعنی د هغې په لمن کې په یو واده کې موجود یم. واده چې کوم دی زموږ د ملګري جمیل خان چې د ډېر وخت نه دا خواهش و چې زما د وروڼو را واده وشي او زه آزاد شم. نو د هغه د ازادۍ ورځې راغلي، په خپل ځای خوشحاله او وروڼه په خپل ځای خوشحاله او پلار او خپل خپلوان په خپل ځای خوشحاله. خو د دې ویډیو مقصد او مرام مې دا دی چې دا اکثره دا غټ غټ خلک نه دي، دوی مړي موږ له وړي او ودونه چې کم دی نو په شادي خالو کې کوي. بیا شادي خال بیا په پېښور کې په رنګ روډ دی، په نوخار کې دی، په کوړي کې دی، په بل بل ځای کې دی. نو د کلي د واده چې کم دی چې ونډه شي، زما خو دا خواهش دی یا غټې روجي وي یا نری روجي وي. چې نری کې نو پکې غوښه هم واچوه، ورسره خوږې روجي هم واچوه. نو د کلي واده نو یو خو خپل خپلوان یاران دوستان راټول شي او کار کوي. نو زه به د نن دا واده ښیم، دې کې مزدوران نه دي لګیا. ښه دا د دې علاقې خلکه دا سفر علاقه ده او سفر علاقه دا د ملاګور علاقه ده. نو دې ځای کې چې کوم دی باقاعده دا دغه لګېدلی دی او موږ سره جهانګیر خان ډان زموږ د ډان ټي وي چې کوم دی نو ریپورټر دی او د هغه سپیشل چې کوم دی وي راځه چې ځو. نو موږ ته د 2 ورځو وینا شوې ده. او دا نن خو پته نه لګي، صرف اور خو لګېدلی دی. نو حالات داسې کړکېچن راته ښکاري. خو دا ګوره چې دې ده کې به یو دغه ولګېده تمبو، دا شادي خال شو. دلته کې دویم چې کوم دی دا پارک دی، غټ پارک دی او دیګونه درته ښیم. نو بیا به راځو لکې خبره اترې به باچا صاحب موږ په دې ډیم باندې ډېر بریفلی چې کوم دی نو پې کړو. موږ ته دا پته نه وه دا هغه ځای دی چې دلته کې به یو ورځې دا ټوریزم دپاره دا ځای جوړوي. نو دا دیګونه دا دړې وګوره دا کلي کې به دوی ته خو تیار خشاک دی. دا وګوره دا لګېدلي دي او دا چې دی نو دا دیګونه دي. خو د دیګمارانو دا دیګونه هم لږ واړه واړه کړه، دا لږ مخکې غټ غټ وو. نو دا تاسو وینئ چې باقاعده اور لګېدلی دی او دا بس اخلي پخلي دې کېږي او دا دي ټماټر او دغه چې کوم ده نو بس څاروي یې دا دی، څاروي یې ورته دلته کې حلال کړی دی او دا قصاب ماما لګیا دی. وروره په خیر ښه یې؟ دا وګورئ چې ستاسو د وړاندې دی او به دا غوښې به اوس پخېږي. او دیګمار کوم یو دی لکه ټول یې څنګه یې وروره ښې خیر دی؟ عبدالله دې څه دی؟ ها 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 وګوره دا زمونږ د علاقې داسې قصبګر دي چې زمونږ د ټول تحصیل تنګي خو دوابه وی میزاډیر یورین کونسل بیا تنګي. نو د دوی د لاس خوراک چې وکړي نو خو 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 نه د ټینټونو سره دا کراکري غونډه ستاسو ده او دیګونه اخلي پخلي ستاسو دي. صحیح صحیح صحیح. پرون مې لکه عبدالله یو ویډیو شیر کړی ده او د خالد ناظم چې کوم دی نو د لورکۍ واده هغې کې روجې پخ کړی وې. نو دا د اوس پکې دی راغی ښه تاسو سره لکه ټول مواد در څه برابر دي؟ د روجو د غوړو د ټینټ د پخلي دا د یو څه سره خو په کلي کې ولا بس شادي خال خو ښکلې جوړولی شي. بالکل نو د دې خرچه به زیات راځي ښه هغې به یاره بس د شادي حال خو په ډېر راځي. به دلته شیم ورته هغسې ښه میلو شي، ټینټ وایي که څه وایي هر څه ورته په خپل ځای پاتې شي. شادي حال کې خو هر څه مالک ته پاتې شي، دوی ته بس راځي سړي سر خبرې. شادي حال کې ستاسو نوم دی؟ زما جنید. ښه جنید دا راته ووایه چې دلته کې به تاسو خو د کلي خلکه به کې کار کوي نو د هغې ته بچت کوئ لکه دلته خو کلیوال خلک دلته بس کلیوال موږ ولا ویټران به خپل کساني کلي والا خپل دغه ته ولاړي بس میلمه ته روټۍ موټۍ سیسټم ټول ویټران زموږ خپل کساني او میلمه ته به ولاړ. موبایل نمبر دې څه دی؟ 0394989270. بیا نمبر دی 0358677517. صحیح صحیح. ګرانو کتونکو دا جنید عبدالله دا رونه دي او ینګ دي او جذبه یې ځوانه ده. زموږ د مشرانو تعلق چې کم دی بلکې زمونږ دا کاریګرانو او مونږ چې کم دی نو په دې باندې کار کړی دی. په دې علاقه کې مونږ خړپوسې کړي دي په تحصیل تنګي کې. نو د دوی پلار په نیکه دغه قصب دی او ډېر زبردست اخلي پخلي کوي. نو زه به هغې طرف ته خو مې درته صرف دغه زمونږ هغه ډېرې نخرې نه لګي، ښه ساده او پریکټیکلي درته هر څه ښایو. نو دا تاسو وینئ ګورئ دا نور وروڼه هم راغلل. السلام علیکم، تاسو ښه یې جي؟ نو کلیوال واده او بیا د شادي خال واده. بچا صاحب څه به وایې دا هر څه خو وینئ که نه بس روان دي او قصبګر سره مې خبره وکړه جنید چې کوم دی که نه نو جنید او عبدالله دلته ډېر زیات مشهور دي پلار په نیکه باندې دوی چې اخلي پخلي کوي. نو موږ د لکه شادي خالو باندې خرچې کوو که نه نو څه وایې په دې؟ ها دې باره کې تاسو چې کوم ډیټیل وکړو زما په خیال چې زه هم د هغې خبرې تایید وکړم چې ماشاءالله لکه زموږ مړی ژوندی په کلي باندې ښایسته وي
روري خورې په کلي باندې ښایسته وي د شادي خالونو دا قصې دا چې مونږ مخصوص کو او مونږ واپس دا رواج او دا روایات قایم کو چې په کلي باندې او تاسو د ونډش خبره وکړه زه یم چې رورولي پکې قایم شي لکه دا داسې وګڼو چې دا یو خیرات وي دا فقیره مخوري مالداره مخوري هر دغه والے اخري کنه او هغه سره خو ګور دې سره وجري او جمعات ختم شو کنه بالکل دې سره به واپس آبادی شي کدا روایت مونږ را ژوندۍ کو کنه نو دا به واپس آباد شي او نو دا ډیره خبره د وومن ډیم لمن ده کنه دا ډیر خپل بریف کړه په کوم ځای کې چېونو وي سټیم بعد به چې کوم دا ټوریزم د پاره یو زبردست ځای زه خو تاسو ته دا وایم الله دې وکړي او ان شاء الله غورز لري نه دي چې دا وومن ډیم جوړ شي نو دا په دې علاقې کې د خوشاله یو واحد پروجیکټ دی نېشنل پروجیکټ دی خو پیدې زمونږ او اپارچونټي زمونږ د خلکو سره دي دا رواني دي لکه دې ځای خلک تاسو وګورئ لوکل پکې بلا ډیر زیات دي او صبر وکړه لوکل پکې بلا ډیر زیات دي او روزانه بنیاد باندې هغه مزدوري کوي نو دا غي د کور چولې د دې باندې رواني دي ان شاء الله د دوی د اوسېدو د ام ایچ دا بروچت شي که خیر صحیح اگر کو ته جمیله هغه د منډه وخت یره کته بس به چې څه چلی راشه نم د واده زلمی ولید لم سبل سولید د پس بغیر زره خلک ته مبارکي وي نو مبارکي خو غیر د ټول مبارکي قبول کا کنه دا نه نه دا سری په واده زلمی چرته جنګ بو سولې سره دا کوم نه جنګ وروړي جی جنګ کوم نه راځي کوم دی خدا دا ریچن نه چې کوم نه دا جنګ دی دا ریچن نه جنګ دی او مونږ ته دا سزان پټو یار دا ډیره ګرانه شو نو ګرانو کتونکو اخر کار بس جمیل دومره زورور چې په جنګ کې راوستو او دا ډومبه جنګ دی دا واده زلمی دی دواړو وردا سین ختی ته ونه وي دی په نو ریاض کوړل دی دا غری دا وره یو دا دی د جنګ بو د دې زنه ورسینګ یار خپه ها او دا بل دی د جنګ به زیارت کړی نو او ګرانو کتونکو ځان سره پولیس راوستل مونږ وی خو څو پایرنګ کوي کنه نو دماغ سره ځان سره چتا وا جانگیر را سره کنه نو جانگیر اصول خو به معنی نه غره ولاړ دی نو بدیل نه ټیک ده او دا جمیلم په ډیر زیات خوشاله شو چې دا مخه کار کړی چې موږ دنه تاسو نو کړی موږ په ډیر ځکه دا دواړه چې وګاله لاجیل کیه او خو چوالات کیه دا ګرانو کتون کې داخل کو ته یو میسج دی ښا چې تاسو د دې سره جوړیږئ دا دواړه د څه خوراکي پرېځو مخه نو الله دې دا خوشاله په بار راولي نو چې بیګاله ډېره ښکلې تماشه وه نو جمیل ملګرو سندرغاړي نو خپلو کې مړو شو که نه دا سړی خفه دی ولې سعودي نه کله راغلی 2 میاشتې هسته کوم ځای کې زه سټوډنټ یم ښه 2 میاشتې دو شوې جمیل ته بیا وخت د سعودي نه ټلیفون کوي پیسې را باندې ګټې واده راله نه کوي پیسې رالی باندې اوس یې چې وګنو اوس خفه دی خو مسله دا ده چې د خوښې نه ده شوې دا چې راکړه دی خفه دی ښه دویمه بیا صحیح ده بس دا ده چې هلته خو تړه خو پرته ده جمیل خو ورته لاره اسانه کړې ده نو دا مې یو ډېره بهتره خبره ده او دویم واده په دې معاشره کې کوپر دی خو زه به هر خلک خدای دې بس دا په زړه کې یو خوشاله دي ساتي دعاګانې اپیل کو ګرانو کتونکو دغه جنګ تر ورسېدو ځکه د ته ډېر زبردست چې تنظیم شوی دی او بس سبا چې کوم دی خوراک دی نو خو څوک هم دا ویډیو ګوري نو دو نرسې پخ کړي دي خو چاته صدا نه هم دا کړی نو راځئ مونډې ته ښه مومنټ ډیم په دغه کې چې کوم دی نو واده دي او ښه اخلي پخلی شوي ضرور راشئ دعاګانو کې یاد ساتئ